الله دې داسې مرګ د ټولو مسلمانانو نصیب کړي. ښه تاسو دا بابا ګورئ که نه د زنکدن په ټایم کې د دې نه یو څو لمحې پس دا د دنیا نه پرواز کړی، یعنی دا د زنکدن ټایم دی د ده او د ده حمود الحب غالبا نوم دی، او د به ټول عمر چرته مونږ نه قضا کړی، ټول عمر به د مسجد سره لګاو د زړه. نن چې جناب د مرګ وخت دی او دا ټیم تاسو ته پته ده یبعث کل عبد علی ما مات علیه، چې په کم حالت کې دنیا نه لاړې اقا حالت کې برا پاسې په قیامت کې. نو دا بابا با قیامت کې دغه او دس کوي او په قیامت کې برا پاسې الله اکبر کبیر د حشر په میدان کې برا پاسې ښه. نو دا ښایسته مرګ د چا ارمان نه دی؟ تاسو راته ویډیو به سره شیر کوئ ښه، ځکه زما استا انما الاعمال بالخواتم د زندګۍ ټول دارومدار په اخره خاتمه دی ښه. یو کس په یو لیش جنت ته نږدې داسې عمل بوږي چې ولش په جهنم ته نږدې شي، یو لیش په جهنم تی داسې عمل بوږي چې ولش په جنت ته نږدې شي. الله اکبر کبیره. یقین په الله که دا بعضې مرګونه څه دي؟ دا بعضې مرګونه د پسخېدو دي، هغه ډیر د ناکامۍ مرګ دی. الله دې نه کړي چېرته په نشه کې پراته یو د شرابو او مرګ راله راشي، چېرته په زنا کې پراته یو مر راشي، چېرته په ډاکه کې پراته یو مر راشي، چېرته په سود کې ملاسونه ککړ دي او مرګ راله راشي. دا ډیر د ناکامۍ مرګونه دي ښه. حدیث مبارکو کې راځي په کم حالت کې دنیا نه لاړې قنه پاک حالت کې برا پاسې. نو غرض مې دا دی جنابو داسې مرګ دی الله موږ تاسو ټولو له راکړي. ګوره تاسو ته پته ده دا زړه داسې یو شی دی که نه چې کم عمل دی کړی په زنکدن کې به اقا ستا په دې جب او ستا په دې اعمال باندې راوځي. تاسو خیال کړئ هر کله چې نشې انسان لور کی د نشې په حالت کې بیا هغه څه کوي چې سی په دې زړه کې دننه نه وي او سی په دې خوله ویلي او سی په دې لاسونو کړي که نه قسم دی اقا په نشه کې بیا راوځي. دا نشم د مرګ یو حصه ده ګورئ ښه، ځکه چې انسان بیخي بېهوده شي او کم چې دننه کم سیستم دی هغه ټول بیا څه کوي چې څه پکې دننه یي دا جبه بیا څه دا بیا سمسۍ ده او دننه ټول بدن کټوی ده. نو چې څه پخ کړي هغه ته بیا په سمسۍ باندې راوځي. نو جنابو کو چېرته مونږ وایو چې اخره خاتمه زموږ ختامه شي، یو بزرګ دی که نه هغه د چا په اخره خاتمه کې وي اخرني ټایم کې وایي کلمه ووایه شابه کلمه ووایه او ته غوسه شو ما ته کلمه مه یادوئ، د دې کلمې لاندې ټوله زندګي ما تېره کړې، د دې کلمې لاندې ټول ژوند ما تېر کړی، چېرته په زندګۍ کې ما دا کلمه هېره کړې نه ده. وسپرانه الله هېروي. نو جناب ګورئ مرګ ډېر عجیبه وخت دی ښه. تاسو د بابا ته ګورئ که نه چې آخري ټایم کې هم دی تیمم کوي او اودس کوي. نو تاسو ووایئ ده به خپله زندګي څنګه په ښایسته انداز تېره کړې یم او دی په دې تیمم په دې اودس کې الله ته ودرېږي او قیامت په میدان کې ته ووایې ده به کم مقام وي مړه یو هغه چې ناڅاپه مرګ شي او د خلکو را باندې حقونه د دنیا پراته وي او د دنیا هغه یو قسم لا هغه نحوست را باندې پروت وي په دې ټایم کې ماله مر راشي الله دا ډېر د ناکامۍ مرګ دی ښه. نو جناب هر کله چې کوم عادات مونږ کوو که نه ګوره په مرګ کې به دغه زما ستا په ژبه او زما ستا په کردار باندې راځي ښه. ګورې یو خبره کومه یو امیر صاحب راته خبره کوله وایي اکسیډنټ شوی اکسیډنټ و یو کلنډر و دا ټولې کولمې بهر پتې وې د زنکدن ټایم و د زنکدن واورئ ښه د زنکدن ټایم یو وایي ما ورته په خپله کلمه وي په خپله او هغه به په هغې کې وي چې پلانې ځای او ډینګری ځای پلانې ځای او ډینګری ځای ولې ټول عمر په دې کې تېر کړی. نو که مولانا اوس ټول عمر دنیا ګټي او ټول عمر روزګار کوي او ټول عمر خبرې اترې کوي نو جناب ګوره په قیامت د مرګ په ټایم کې هم صحیح دا ګوره زما په خوله باندې تاسو ته پته ده حدیث مبارکو کې راځي دغه کې لیکلي شیخ زکریا رحمت الله لیکلي دي وایي یو کس دی او زنکدن کې کلمه په جبه نه راتله جبه مکمل بنده و سینې هم بنده و چا ورته وي کلمه ووایه هغه وایي ما به تولیاګانې خرڅولې یو زنانه راله او وایي ما ورته کتله او په دې کتو کې څه شوه زه په هغې باندې مین شوم وایي هغه عمل زما د زړه ته راغلی دی او داسې انختی دی زه کلمه نشم ویلی د غلط نظر د استعمال د وجې نه. الله اکبر کبیره. ته په خپله ووایه آیا زمونږ څومره ګناهونه دي مونږ څومره ګناهونه کو الله دې زمونږ زنکدن څه کي سخت مه کي الله دې زمونږ ژبې ونه درې بس اسنه چې خلک وایي کلمه ووایه مونږ غټې غټې ساګانې راغستي چې ژبه هم بنده ده سینه هم بنده ده او په ژبه هم کلمه نه راځي. جناب دا ګوره ډېر عجیبه مرګي ښه د الله نه غواړو. ګوره بعضې موقعو کې داسې خبر وشي چې کس کلمې ته ساز نشي ګوره دا دې مونږ نه وایو چې دا ګناهګار دی وغیره وغیره د مرګ سختي ده خو کم چې
خسته مرګ دی هغه دا دی چې بس ګوته چوته کی او په هغه حالت کې دنیا نه لاړ شي کنه چې په سجده کې پروتي په رکوع کې پروتي په اودس کې اني ټیم په اودس کې اوسېږي تلاوت کې پروتي په دغه حالت کې په قیامت کې را پاسي الله اکبر کې نو ته وایا څومره خوند بکې یار چې سجدي حالت کې پاسي د رکوع حالت کې پاسي الله الله ویلو حالت کې پاسي جمعات حالت کې پاسي تلاوت حالت کې پاسي په نسبت د شراب په مرګ په نسبت د زنا په مرګ په نسبت د ډاکې په مرګ په نسبت د ګناه په ټیم کې مرګ الله دې موږ د دې ټولو نه وساتي یار